الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له لا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا نداء له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا ولد له ولا والد له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات کو جمعہ مبارک اور پتیر جمعہ بانی ہوں یو ملگری کاغذ را کرو چلا روان جمعہ بانی خلاص بیان قوائی مجالا والدین پا موضوع و داغی پا عظمت اور دا عغیبہ وی شان بانی بیان. حضراتو ما تاؤس کو قرآن مجید و آیات مبارکہ پیش کر. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن مجید اللہ بیان قرآن مجید کے اللہ جل جلالہ بیان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رسول اللہ مبارک والدین متعلق فرمائے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اللہ جل جلالہ کی دنیا کی انسان کا زیر نعمتوں ورکڑی دی و بعض نعمتوں داسی دی چی دا آگئی سالی مشتے دا آگئی مثل و مثال مشتے آگئی نعمتوں کی یو نعمت دا انسان حسن و جمال دے. انسان اللہ راکم حسن و جمال ورکڑی دا سا وقت پوری بھی چکل دالار شیجہ دبی بدل نشت دے. دا غشان دے اللہ جل جلالہ بندتا یوم نعمت دا مور او دا پلار دا شکل کی ورکڑی دے. دا سے نعمت دے چکل دا ملار شی رجا دا واپس پلا سبحان نراز. والدین اللہ قرآن مجید کی فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. حضراتو مور و پلار تدیر پبارہ کی زمان رب فرمائی قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اللہ وی اور دنیا کی جنہیں سمر گناہونا سمر خطاؤنا کڑی ٹول مفہوما
او کچرته تا خپل مور او د پلار سره یا دا د ما سره شریک دی دا کړی دی دا نه معاف کړي الله جل جلاله د شرک تذکرہ کوي الله تشركوا بالله تاسو د الله سره شریک نه پیدا کوئ وبالوالدین احسانا د والدین سره حسن سلوک کوئ او چې کله الله جل جلاله دا تذکرہ کوي چې توحید او عقیده مضبوطه کوي د ما سره شریک نه پیدا کوئ داغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه بیانوي عظمت او حدیث نه بیانوي بلکې ډارې کوي او بل والدین احسان د مور او د پلار سره خسل کوي د مور او د پلار سره خسل کوي حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازن قدم پټین کې خلق د چاپ چاپیر دي اوازونه ورته کوي چې کلمه د شهادت بده وایي خدای علقمہ جواب کلمې د شهادت باندې نه فضیلت خزي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دما دا خاوند دی د وفات ټیم راغلی دی د مرګ ټیم راغلی دی او په خوله باندې کلمه د شهادت نه جاری کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه مسله کېدی شي څه پریشاني به وي څه بد عمل به وي چېرته صحابي او چېرته بد عمل دا موږ سوچ هم نشو کولی دې ورته وایي چې رسول الله مبارک ورته وایي چې مور روغ غواړي مور یې راغله پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي علقمہ د ځمکدن په ډېر کې پروت دی ته دې وبخا چې د په ژبه باندې دا کلمه د شهادت جاری شي مور یې ورته وایي نه بخم رسول الله مبارک زما په دې بچی کې د دیندارۍ په اعتبار سره هیڅ کمی نشته دی هر یو عمل بالکل د قرآن او د حدیث موافق دی خدا دا چې ما ډېر سخت ځوابونه راکوي ما ډېره خفه کوي نو زه نه بخم پیغمبر علیه السلام مبارک بلال ته ډېره ښه ده چې مور نه بخي بلال لاړ شه او لرګي راوړه چې دی وسوځو چې کله مور اورېدل چې بلال خو لرګولی دي په لرګي راځي اور به لګي زما بچه به پکې سکېږي سوځي एकदम مور وایي یا رسول الله ما معاف کړی دی سوځوئ یې راته ما ولې دی خو به په جهنم په اور کې سوځي که ما معاف نه کړو نو پیغمبر علیه السلام ورته چې جهنم په اور کې سوځي چې دې ځای نه اور سره ور واستوم مور ورته وایي چې نه یا رسول الله ما معاف کړی دی او دلته کې مور وایي ما معاف کړی دی هلته کې یکدم د علقمہ په ژبه باندې کلمه د شهادت جاری شوه او په دغه ټیم کې چې د نه ساه او روح پروا شو مور او پلار ډېر لوی نعمت دی وروستو زمانه کې د مالک بن دینار متعلق راځي مالک بن دینار سے حج کو د حج دا مناسکو نه شکل فارغ شو دعاګانې کولې الله زموږ د حج قبول کړي کمې پکې راته معاف کړي دې سوال وکړو چې الله داسې منسوخ وي چې داسې په دې سخت موسم کې په دې ګرم موسم کې به راغلی وي او د هغه د حج به نه قبول شوي او یو آواز وشو چې د بلخ د قبیلې یو نسل غالبا هارون نامه ده او داغه حج نه قبول شي داغه حج نه قبول شي مالک بن دینار سے وایي چې دلار د بلخ په علاقې چې کوم ځای کې خیمه لګېدلې معلومات مو کو چې لکه پتا شو کې دا هارون څوک دی او جی هارون ډېر نیک انسان دی ډېر متقی او ډېر پرهیزګار انسان دی مالک بن دینار سے وایي چې عجیبه ده
دا خلک وایي چې دا سړی ډېر نیک دی او ما ته اشاره راکړلې شوه چې د حج قبول نه دی زه حیرانه شوم ما تپوس وکړم چې دا ډېر مچب دی ملاقات ورسره ما ته چا وي دا مخامخ د غر په لمنه کې ورشه وشکر وکړم چې په نفلو ته ولاړ او ټوله ورځ نوافل ذکر عبادات او په روزه کې مشغول وي او ټوله شپه الله ته ولاړ تهجد کوي مالک بن دینار سے وایي چې دا دونه نیک دی دومره متقي او پرهیزګار دی چې دا حج ولې نه قبول شوی مالک بن دینار سے وایي چې څنګه ورسېږم ما ته مالک بن دینار سے براغه موتی چې ستا هارون نوم دی ما ته چې زما هارون دی ما ته لا کتلی نه دي ما ته مالک بن دینار سے براغه اوی چې اورا خدا د څنګه پتو چلے د چیزې زه په ځل کې حیران شوم چې دا سړی خو څنګه کشف مالک دی د څنګه ما پته پتو چلے دا مالک بن دینار سے وایي ولا نزلې شو چې اورا ما ته وایي دا دی وایي چې زما حج نه دی قبول هغه چې دا دی وایي چې دا حج نه دی قبول ورنږدې شوم باندې خپل ملاس کې ستا حج پس وجه باندې نه دی قبول پیغمبر ته چې زما معاملې ما سره کوي زمانه تاسو ما وینا ما ته وایي ما ته وایي ورځ کې ورځ شراب مسکلی د شراب په نشه کې مست ما شراب مسکلی پیسې را سره ډېرې مال حال ډېرو روزي به نه نیوي د روزي په ټیم کې ورځ راغله او چې راغله مور مې په تنور لګیا دی روټۍ پخوي او ما مور لا ورکړه مور یې روټۍ راکړه د مور ما ته بدې ردي ویلې چې بې خونده روزي هم نه نیسي او چې چا روزي نیولې دي د هغې خیال هم نه کوي د هغې خو خیال وکړه که نه د هغې د وړاندې خو خوراک مه کوه که نه دی فرمایي ما باندې دا خبره ښه ونه لګېده په نشه کې مو پوه نه شوم مور مې ووهله چې مور مې ووهله زه وغورځېدم په نشې کې ومه د نشې په حالت کې خلکو را دننه کړی یم کمرې ته چې زه کله د نشې نه په هوش او په حواس کې رالم برابر شم زما د ټولو نه اول نظر په خپله ښځه باندې ولګېدی او زما ښځه جوړې جامې کپړې راغونډی او روانه ده لکه مور ده نو ورته چې چېرته روان یم څنګه داسې جوړې جامې راغونډې ما ته وایي چې کوم خاوند او کوم سړی مور قتلولی شي زما قتل هغه ته خو ګران نه دی ما ورته چې څه مطلب ما ته وایي چې تا مور ووهله په تنور کې روټۍ پخوله هغه په هغه تنور کې وغورځېده او په هغې سره هغه شهیده شوه د دې ورته څوم راپاڅولی وم ما به د مور جنازه کړې وه ما به د مور مخ کتلی ما دا ښځه راته وایي چې نه دغه ټیم ما ته زما خواښې ویلې چې زما دې زوی ته به زما مخ نسي اخري دیدن به زما زوی ته زما نه کې مونږ د هغې وصیت ومنلو او ته دغسې پاتې شو دی وایي په قبر یې لاړمه بخنه غواړم معافي غواړم مور یې معاف مې کړه مور یې معاف مې کړه څلېرویشت کاله نور شو چې حج نه راځم هر کال حج کومه خو چې کله حج وکړم نو د حج نه بعد یو نیک او بزرګ راشي او ما ته وایي چې هارونه د ټولو خلکو حج قبول شو خو ستا قبول نه دی وجه ځکه چې تا د مور نافرماني کړې چې کله اوس د حج د مناسکو نه فارغه شو نو ما وایي که زما حج قبول نه وي نو ما له به د زمانې مالک بن دینار راځي ولې چې بزرګ دی او دی به راته وایي چې ستا حج قبول نه دی ما ته اندازه وشو چې کله حج د ایامو نه فارغه شوم مناسکو نه فارغه شوم په انتظار ناست وم
चिकम दा अल्लाह वली बराजी जो सोच में को अल्लाह वली को मालिक बिन दीनार दे बस रिश्ते नमावी छी तुमदे बराजी अवागत दस्ता अपनी न खबर मालिक बिन दीनार से वो जमा कारगुजारी दमा का बयान जो मां को हो औलाद मत वापस लारम वापस मा खूब ने दो रसूलुल्लाह मुबारक ला तफूक गिराए मा दवई मालिक बिन दीनार रसूल की जगह इंसानान व खल्क द जन्नत और द जहन्नम से सलीके द जन्नत और द जहन्नम से सलीके उनके बुरे और अल्लाह मवाती या रसूल अल्लाह दा मोर ना फरमान दे देव अल्लाह सरंगा जन्नत मूवी माता रसूलुल्लाह फरमाए ए मालिक बिन दीनार रज़दा खैरत बवी दा गुनाहगार बंदा व जहन्नम तो रवानी दे बशा सऊरी मोर का बवई जमा मोहरी बचे दल ओ जिस वजई ये जमा मोर सा बचे ओ तरवान पड़े कम बचे किताब खुली सीनी सर रबूलो कम बचे जरूरत तकलीफ करा लो दाखत तकलीफ बांधे तो तकलीफ के लिए जहन्नम पे रवान पड़े रे मोर बद अल्लाह का दरबार की आवाज ये जमा मालिका ये जमा खालिका ये जमा खुदाया कदे जमा पर जुर्म के जहन्नम से लेकिन या अल्लाह मा व जुर्म माफ करे दे खुद ही माफ का ते माफ का एकदम फैसला उठी हारून द जहन्नम रातों को जन्नत का वक्त रवान गई भले सफारिशी जाओ को सफारिशी नूर को महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई अल जन्नह जन्नत तहता अल जन्नत वही जन्नत नाम मोर द कदमों द लान मिले और द जन्नत द दाखिले दूर पारा दरवाजा पकार रहा द जन्नत दरवाजा पकार रहे और जन्नत नमूर द कदमों द लान में देखा हज़रातो मोर और प्यार गाड़ी में नियामत दे उलमाए किराम फरमाई वही चलता मोर और प्यार काफिर भी काफिर हम पता बन मोर प्यार अदब और एहतराम लाजिम देखा हम पता लाजिम हुआ शुदा वालिदैन कदर होते वालिदैन हमारा रब वालिदैन द कदर फदारा की वही रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह ताला रहम समझावे के रहम से दवाई न अल्लाह वही रहम माना मत होता है अल्लाह जिसिंग दा मुंह पर खबल बची बाने रहम कई अगर जमाना आवाज जिने चपकोर की पलाड़ और प्यार से मोर और प्यार करो सी रो करो सी की लसकाल पिंजल लसकाल शल सारा मोर और प्यार करी कि नहीं मोरो भाई बचिया ज़्यादा सालन चलता का और इस दवा कम ना कोड़े जिंदगी पर सर पड़ता था मोरो भाई ना बचिया स्टाफ पर सर पर दे कूद दे और इस दवा कम तो उन्हों चल घुस लगे ना स्टाफ फॉर्म मोरी मोरो का लाल और प्यार से साथ दे हिस्सा करना हुई हाँ हुंदा का मोर ना माशूम का बजिले अखूब न बता तो बना न बजी मोर कर पासी वाले ये तपदर द मोर बोल दे लाड प्यार मोहब्बत वाला जिंदगी रा सख्त का जमूर न गई हमें दोबारा मासर मोर तनर में सुन गई दपा नाजुल अदागान का मोर करा और फखर और गुरूर मोर कर जिंदगी दे रही वजदा जिन्हें भी आवादिश वाखिस खर कर ला रही मखवाखि दे जुई ये बच्चे दा जिन्हें खुदा वक्त का सवा अमुर्ज न गई अगर खावन राशि दे खजबे गोरा बखवाने पासा जमा मोर खफगी की पार खफगी विदाई विदाई और जमा द शल उसका अदब तेरा से सब खमाना दा अदब न खदमी बस द अल्लाह शान दा गोरा काल यौम बाद दी जनाना दी जिन्हें खपल जुई या लूश कलम करी या दरे दरे और सलूर सलूर बजे खलक उदी दा अगर माशूम सरवी दा अगर माशूम सरवी कभी अगर माशूमा चुपा अता तो पलस बजी को पासेदा नन तमाम दुनिया उधर और दा माशूम तलैया दे पेपर कर लाई
نن تماما دنیا مدرا دې ماشومي په سر درد دی ویلې نشي په خټه کې درد دی ویلې نشي مور کله غیږ کله بهر کله دننه خاونه دې مار کله ماشومه چنګ شروع کړی دي خوب تر نشم کولې دغه مور دې چې د فرق خپل کمرن پرې اگر د یخنی او بهر باران وریږي او یخنی هواګان وریږي هواګان روانې وي دا مور دې چې د خاطر کمرن پرې ولی مرا کوئی تاسو وګورئ چې دا مور په دې چې څومره رحمېږي او د دې رحم نه زیاده الله وای رسول الله وای دا الله مینا دا بنده سره د اولیاء او میان د زیاده ده دا نه دی چې د اولیاء او میان برابر ده دا مور په دې محبت کې او انوکه عزیز ده ځکه الله جل جلاله چې کله خپل محبت او خپل رحم بیانوي د مور تذکرہ کوي ته مور استاد مور رسول الله نه کړی څومره محبت له تاسو سره کړی څومره مینه له تاسو سره کړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زخبل غټه وټه کوم مهنت کوم لګي او زما پلان راشي او ما نه ته پوز نه کوي او زما د خرج نه زما د پیسو نه پیسې واخلې او خپل ضرورت کې استعمالي ته زما د پلان له کوه چې زمان بچیاو دي زمان کور دی زمان دي دی زمان دالي زمان هغه دي پیغمبر علیه السلام وایي چې د اخلاق له درو وړو هغه صحابي بوډا لار د پیغمبر علیه السلام مبارک خدمت کې حاضر جدا ملګری د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر دي دغه حضورنا مخکې الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام را لګل وګي په خبره باندې خلال شاه جبرائیل پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې بوسو صحابي راځي چې داغه شکایت داغه زوی د پیغمبر علیہ السلام په دربار کې لګولې خلال شاه رسول الله صلی الله علیه وسلم هو چې دا تاسو نه بعد کې کومه چې دا پیسې ولې اخلي دا مال بغیر اجازه نه ولې اخلي حالان کی طریقہ او رسم زاد چې بلارم د زوی مال استعمالي د زوی نه یو خلک تاسو کوي چې بچا د څنګه مال فلاني ځای کې استعمال کوي خو اختیار ورته شته دی دغه ملګری دغه صحابي چې د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې راغلی د هغه بابا ته هغه بیوا ته د صحابي اخلاق چې تا ته ما ته جبرائیل راو ما ته جبرائیل وایي چې د صحابي تاسو ته چې په دې لار تر اتلی په دې لار چې تر اتلی دا چې د خپل شیرو ځان سره وایي هغه شیرو موږ له بیان هغه صحابي وایي چې الله پاک کله چې زما ته خبر رااله چې زوی دی واړی د پیغمبر په دربار کې پتا اف آی آر شوی دی پتا په ټیم کې ما پسله کې سګری او شکلی په عربی اشعار کوي دا خدا سي اشعار چې زما جبم په دی باندې نو متحرک شوی جبم په نو چلې په دې سره کې کې نه کړی اے پیغمبر دستا داسې خدای دی داسې رب دی چې هغه په دې باندې خبردار شو هغه ته دې په کومه لګل چې زما په ځل کې ما کوم کېلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بلا روانما یقینا چې ما سو شعرونه ویلې اشعار مې ویلې اشعار عربی نشم بیان ولې خود هغه ما حاصله کوشش کوم چې تاسو بیان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویلی زما بچیا ته چې ورکوټې وي ته چې ماشوم وي ته چې ګلاله وي ما بلستا ټول خوشاله خپل خوشاله ګڼلې یا زما بچیا کله نه چې الله مال راکړې ته پیدا شوی
दहा गोरज नमा खपल ځان لپاره زندگی کول پرې خوستې دي د تا لپاره زندگی کوما یا زما بچیا کله نه چې الله ته مال راکړې ما د خپل بدن ټول خواږه پتا کې درمند کې وګړي دي یا زما بچیا ما د تا لپاره ګرمي نه کتلې ما د تا لپاره یخني نه کتلې یا زما بچیا ما د تا لپاره باران نه کتلې ما د تا لپاره اونې زو ګرمي نه کتلې یا زما بچیا کله چې تا ته تکلیف شو قسم بالله ته په خپل تکلیف دومره نه تکلیف کیږي ټول شپه وتا ته زناز کو ما سر زبر ناز کو ما یا بچیا کم ډاکټر لته بوزما کم طبيب لته بوزما ما به اعلی ډاکټر ته طبيب بنې کړو چې زه خپل بچی وای نه په خدا ډاکټر سره وکما یا زما بچیا کله نه چې ته راشي او ورو خبر خپل باندې وتا زمانه ته پوس کولو ما وتعالى جواب درکولو ځان ته خوشالي ګڼلا چې زما بچي ما ته بابا وای کله چې دا اولنی لفظونه د بابا ویلي یا بچیا ما په دې باندې ویشن کړی دا یا زما بچیا کله چې تا اولنی قدم کې خوشو تا په قدم باندې بچیا څومره نه خوشاله شوه څومره چې خوشاله شوه یا زما بچیا کله نه چې الله تمال راکړي کله نه چې ته پیدا شوی زما تا نه تم پیدا شوی دا چې زما بچي بويږي څنګه چې زما بچیا رواني ما دستا غوډنی ولني ته زما په سهار باندې روانه ما ویلې یو ورځ بابا زراني چې زه په بډایما زما بچي بزواني څنګه چې ما د بچی لاس نیولې دا چې بابا چې زما لاس نیسي یا زما بچیا خو چې کله دستا سینه پله نشوه کله چې دستا ملا نیغه شوه زما ملا کږه شوه تا غرور کو تا تکبر کو تا نصحیر شما تا زما خلاف د پیغمبر علیہ السلام مبارک کو خدمت کی شکایت کو یا زما بچیا ما ویلی زما بچه بنیږي یا بچیا کله چې د بوټي په شانتي طاقت ورشي نو دا هغه بوټي باندې وګورځي دي لکه زر بوټي چې کمزوري شي باندې ورځي بوټي چې طاقت کې راشي ونه چې طاقت کې راشي کلم کړی چار پیرا علاقه خوندور شي سر سبز شي یا زما بچیا تانا متموا تانا می امیدو اگا اشعار لگیالے اگا پلار بیانی یا رسول اللہ تمامی وطنا امید میں وطنا ما بچے با ما پسخت کے پکار رہی ما بچے با ما پر مصیبت کی مشکل کی پکار رہی ما بچے چلا کاریانی وہ معاشرے تے اس ضرورت وہ نبی محبوب علیہ السلام فرمائی کہ ما خطن منزلی ما خطن منزل ولا سرزوز کوما ما تزما نور آوازی کی محمد قسم اللہ کو ذات نور کو پرندم سرزوز کو پرندم تو نور نبر آدم نور لینا وقبرون تزما محبوب دا انا بابا کبوڑا سدرگا کبوڑا جبا کبوڑا بدل بانی ہوئی یا رسول اللہ من زمان اسکر کو طاقت ختم شو زمان بچی تفکر کو کتنا خطرہ لے یا رسول اللہ من زمان لا کنگا شوا زمان تصویر سنا بلا وشوا زمان تصویر سنا مضبوط شوا من زمان بچے زمان خلاف ستافت دربار آگلے علماء خلاف شکایت کرے رہے یا رسول اللہ ادھا تیم کی صدقہ طول بیان افلار کئی رسول اللہ مبارک سر کس کرے رہے راوی ہوئی ادھین صحابی بنے رہے نوبانے پیغمبر علیہ السلام وقت در وقت سر سی مخ مبارکی سر رہے اور چکل صحابی خاموش ہو رسول اللہ مبارک کل مخ اچھل کو رسول اللہ مبارک مخ مبارک سترگ مبارکی لا اختو ندا کلی اواغ زویت متوجہ شو
ګریوان دی زیر او نیوو ورته وویل انت ومالک لابیک ته څوک یې چې د پلار په حق کې شجاعت دی د پلار په حق کې راپاڅې ته څوک یې چې د پلار خلاف د الله په دربار کې د رسول الله په دربار کې FIR کې تم د پلار یې ستا مال هم د پلار دی ستا پلار ته ستا مور ته الله دا حق ورکړی دی چې د ستا د اجازت نه بغیر د ستا ټول مال واخلي حضراتو نو لکه خو مې الله فرمایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله زما په دې والدینو باندې داسې ورحمېږه داسې ورحمېږه لکه څرنګه چې ته خدایه زما دا والدین په ما باندې په ورکوټوالي کې رحمېدلي وو حضراتو دا والدین دا ډېره لویه خاصره ده ما ته یاد دي والد محترم مې ناست دی د ده اپریشن نه چې دننه کېدو نو ما ویل یا الله کومه وظیفه وکړمه زما پلار اپریشن نه درنه کېږي کومه وظیفه وکړمه اچانک مې الله جل جلاله ذهن ته دا آیات راوستو رب ارحمهما قسم بالله دا آیات زما یاد وو خو چې والد محترم مې اپریشن ته دننه شو زما ذهن ته الله دا آیات کریمه را په یاد شو رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا اے زما ربه زما په دې پلار باندې داسې ورحمېږه څنګه چې دی په ما باندې په ورکوالي باندې رحمېدلی و دا وظیفه مې ویله یوه نیمه دوه ګنټې بعد یې والد محترم ته وټاکلو قسم بالله ما به ورسره ویښومه ما ویل یا الله ته خو پلار ته بدله نه شم ورکولی خو شاید ته به ما سره شپې ورځې تېرې کړې وي خدایه نن زم یو شپه خپل پلار سره وروڼه تېروم چې تا ته ووایم چې خدایه ته کوم څه زما والد محترم ما سره کړي دي زه خو نه پوهېږم ما ته احساس نه و نن زما والد صاحب زما په احساس پوهېږي او زه یې کوم خدای دې رانه قبول کړي نو حضراتو ډېره لویه حسره ده د والدینو د مور پلار را حسره ډېره لویه حسره ده کوشش وکړو چې په هر حال کې دې راضي کړو چې حدیث مبارک کې راځي علماء کرام فرمایي ویو انسان د خانقاه طواف کوي د حج لګیا دی او د عمرې طواف کوي او دغه انسان بل خواته راشي مور او پلار ورته سخته وکړي مور او پلار ورته سخته وکړي دی هغه سخته برداشت کړي قسم بالله خانقاه په طواف باندې هغه ثواب نه ملایږي چې کله تا د پلار دا خبره برداشت کړو چې په دې ټول اجر الله تعالی ورکوي دا بالکل برابر نه دی د خانقاه نه تاوېدل حدیث کې راځي کوم انسان چې د خانقاه نه تاوېږي په هغه باندې 120 رحمتونه الله نازلوي 120 رحمتونه الله پکې نازلوي خو که دغه کس یا طوافونه کوي دی راشي مور پلار ورته سخت وکړي او دی هغه برداشت کړي هغه اجرونه او ثوابونه یو خواته هغه عمرې هغه سعی هغه کوششونه هغه حجر اسود هغه استلام هغه رسول الله مبارک سلامونه ټول یو خواته والدینو دغه یو خبره برداشت کول الله اکبر الله ودا وخوخه مقابل لدی کې چې د خانقاه نه سکے الله دې موږ ټول ته د والدینو قدر عزت احترام نصیب وګرځي دا چا ژوند دي د پاکه ډېر خیر او لوی عمر نصیب وګرځي چا چې وفات د پاکه لوی سفر اذان جنت الفردوس زین شي جهنم له موږ محفوظ او مأمون الى العالمین موږ پاکان صالحان عالمان نیکان متقین صلی الله علیه وسلم